ګرانو کتونکو نن چې د پاکستان تحریک انصاف کومه جلسه وه او هغې دپاره کومې تیاری شوې وې څنګه چې ما مخکې ذکر کړی دی چې 400 کې پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کړی دی 2 یې مینګان دي 15 یې ویګان دي. دې وخت کې زه د خالد خان مومن په دیره کې ولاړ یم چې په زرګو شمېره کې هغه کارکنان راټول کړو. د دغې کارکنانو سره موږ سلینډر ولیدې، د دغه کارکنانو سره موږ خوراکي توکي ولیدل. دغه کارکنان دې جلسې ته یو ډېر پرجوش وو او بل د مزاحمت په بدله کې چې کوم دی نو هغوی دې ته خو هم تیار وو چې ځان له دغه سر ماتوو. په عین موقع باندې دا دویم ځل دی چې په دغه پارټۍ دننه د میر جعفر او میر صادق کردار ادا کیږي او د ورکرانو هغه جذبات چې کوم دی هغه مړاوي کیږي. په دې باندې د تحصیل ناظم چې کوم دی د دې تحصیل مشر چې کوم دی د هغه چې کله خبرې کولې نو هغه حلق وچوچ په نظر راته ډېر خفګان و. هغه سره جنرال سیکرټري و. بیا ایم پی ایس اف چې کوم دی د دغه کارکنانو د رضا کېدو یا هغوی ته د مشرانو هغه پیغام ورکولو کې چې کوم دی نو هغه شانتې هم زور لچک نه دا کېده ځکه چې پی ټي آی ورکر چې کوم دی دوی د خپل خان یعنی د عمران خان د رخایې دپاره اخري خده پورې ځي او دغه کې بیا هېڅوک هم نه مني. نو په دې اغله باندې د هغوی کې هغه مایوسي خفګان و. خو ام پی ایس صاحب د حکمت نه کار واغسته. دغه کارکنان چې کوم دی ډېر په طریقه باندې هغه پی کړل او دغه فیصله چې نن کومه راغلې ده نو عمران خان صاحب د جیل نه چې کوم دی بیرسټر ګوهر ته کړې ده. بیرسټر ګوهر چې کوم دی نو هغه بیا یو پریس ریلیز جاری کړ. بیا د وزیر اعلی چې کوم دی خیبر پښتونخوا هغه یو میسج خو هم دغه کړ. خو دلته کې چې څومره کارکنانو سره موږ خبرې اترې وکړې نو هغوی د وزیر اعلی نه نو خوشحاله. هغوی دغه وزیر اعلی ګڼي چې دا د هغې خلکو کار دی د کومو خلکو په وجه چې موږ سره دغه یو سازش روان دی او د کومو خلکو په وجه چې کوم دی نو نن عمران خان گرفتار دی یا زمونږ بار بار چې کوم دی نو جلسې ملتوي کیږي. نو نن موږ د دغه کارکنانو جذبات خو مو لیدل او چې کله فیصله راله نو د هغوی هغه مړاویتوب خو موږ لیدل، د هغوی خفګان موږ خو مو لیده. یقینا چې د پارټۍ مشرانو له په دې باندې سوچ پکار دی، فکر پکار دی چې یا خو تاریخ ښودل نه دي پکار. دلته کې چې کوم د تحصیل تنظیم دی نو هغوی ته مسلې پیدا کیږي. دلته کې چې کوم ام پی ای وي هغوی ته هم د داسې فیصلو وروستو چې کوم دی نو مسلې پیدا کیږي. نو داسې مسلې چې کوم دی نو نه دي پیدا کول پکار. خو نن چې موږ کومه شمېره ولیدله نو دا د هغه سیاسي خلک هم وري چې د پاکستان تحریک انصاف په ورکر کې څه کمې نه دي راغلې. روز تر ورځه چې کوم دی د دې حرکاتو سره د دې زورورتیا سره هغوی کې زیاتوالی راځي. نو په دې باندې خو هم سوچ پکار دی. مننه.